الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نهم حلقه د العروة الوثقا فنوم باندې عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې د هغه لاس ته د زیړو یوه کړۍ غورځولی شوې وه او خپل لاس ته یوه کړۍ اچولې وه. نو د الله پیغمبر د تپوس وکړو چې دا څه شی دی او دا څه شی دی دې لاس ته اچولی دی. نو هغه سړي ورته وویلو چې دا من الواهنه، یعنې دا یو مرض دی چې بدن کې سستی او ضعف پیدا کوي. دا مې د هغې د وجې نه دې لاس ته دا کړۍ اچولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا کړۍ د دې لاس نه وباسه، دا خو تا ته ښه سستي سیوا کوي. او دا یې ورته وویل که چېرته ته مړ شي او ستا په لاس کې دا کړۍ وي نو ته به چېرته هم کامیاب نشي. محترمو، د دې حدیث نه دا یوه پیدا معلومه شوه چې د منکر ازاله دا پکار ده. دویم دا چې داسې څیزونه لاسونو او غاړو ته اچول او بیا چې سړی په داسې حال کې مړ شي نو دا غټ نقصان دی او داسې سړی نشي کامیابېدی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.